غوښه تاسو وینئ دا ګورئ عامه غوښه نه ده ښه. هغه شاعر وایي کو د زړه وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده. الله اکبر کبیره. دې ته وایي زړه دا ښه. تاسو دا وینئ که نه دا د هر یو ځناور او د هر انسان په بدن کې الله جل شانه ساز کړی او په دې کې څومره طاقت دی تاسو ته پته ده. دا چې څومره رګونو له سپلایي ورکوي د وینې او د دې څومره رفتار دی او څومره زور دی په دې لږه غوښه کې. الله ای رب ستا نه زار شمه. ډېر عجیبه قدرت دی قسم دی. په دې وړوکي شان غوښه کې تا څومره عجیبه اثر ایښی دی. اوس د انسانانو جدا دي د ځناورو جدا دي خو زړه دی بس خبره ته کوم خیال هم کړی دا مجازي عشق او محبت والا چې کمی که نه وایي زړه دې راله ډېر ودرده و او وایي زړه مې سوری شو. الله اکبر. انسان له څومره تکلیف ورکوي دا مجازي محبت. الله حقیقي محبت پسې چې د رب سره محبت دی نو خبره ځي بل خوا. خو په دې کې دومره طاقت په دې زړه کې الله جل شانه دومره طاقت او دومره قوت ایښی دی که نه چې دا څومره رګونو کې په بدن کې اکو د هر یو بدن دی دا بدن کې چې څومره سپلای کوي که نه او څومره په زوره باندې دا وینه دی بدن ته سپلای کوي. اوس کو دغه رګونه تر وباسي او داسې خواره که نه نو 24,000 کیلومیټر نه دی 24,000 کیلومیټره پورې به دا ورسیږي ښه جناب. په دې غوښه کې الله دومره طاقت ایښی مقصد مې څه دی زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای خلکو واورئ څه په بدن کې یو ټوکړه ده ګورئ چې دا د ټول بدن څه دی بادشاه دی بادشاه او چې څه دیز بدن ته وایي عقبه کیږي او یاد وساتئ ګورئ کو چېرې دا ټوکړه ښه شوه نو ټول بدن به ښي او زبردست پیمه باندې بیا لږ شان الرجي راغلی سترګې مې لکې پړسوب گئی او که نه هغه بدن خراب شو نو ټول بدن به تباه و برباد او خراب شي. هغه څه دی ای خلکو واورئ هغه زړه دی. ای خلکو واورئ هغه زړه دی. ای خلکو واورئ هغه زړه دی. او هغه یو شاعر وایي که نه وایي زړه خو الله جل شانه خپل عرش ساز کړی د زیږېدو ځای ساز کړی او رحمان بابا وایي که نه وایي دا خو د الله کعبه د بوتان ورته ولې دنده کې د دنیا محبتونه ورته ولې دنده کې د مال او دولت محبت ورته ولې دنده کې. او تاسو ته پته ده حدیث مبارکو کې راځي په قیامت کې به دا زړه نه دی زړه بس چونکې دا ټول یو شی دی خو مختلف دي. په قیامت کې بس په قیامت کې به حدیث مبارکو کې راځي دا زړه به کولاو شي داسې الله 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 او داسې کولاو به شي او وایي به چې په دې کې دننه څه دي زما پکې څه شته او که نه ټوله دنیا ده او د چا دپاره دې اعمال کړی دی. الله اکبر کبیره. نو جناب دا د بدن وړه شانې ټوکړه نه ده غوښه د زړه دا چې کله ښه شي که نه دا چې کله برابر شي الله نو ټول بدن به برابري او که نه دا تباه و بربادي دا زړه که نه نو زه درته وایم چې الله اکبر دا خو ګوره د کټۍ زړه دی کټۍ ښه ما وی راشه په دې باندې یو کلیپ ساز که ځکه چې ډېره ښایسته موضوع کېده دا موضوع ګورې ماشاءالله دا هر چا کار نه دی ښه لټول خبره پوه شئ که نه او زه ګورې چې ویډیو کوم نو دننه به پکې ډېر ښایسته یو عجیبه مقصد به ترې راچوتم ښه خبره بعضې ملګري کله نه کله کمنټس کې یو خبره دوږي که نه نو جناب موضوع چې کوي موضوع تلی چې څومره درنه موضوع دي زه راچوتم الحمدلله د الله په فضل دا ملک الله جل شانو ماله ښه په عجیبه انداز راکړی چې یو څیز ته زه وګورم لکه څنګه چې یو ونه ده او ترکاڼ دې ولې راوستو نو هغه به د ترکاڼۍ سامان ګوري چې وایي دا خو داسې ترکاڼ داسې دا په دې نه به پکې جغ ساز دې نه به زه د بیټ ساز کړم دې نه به زه کوداله ساز کړم دې نه به زه بیټ ساز کړم او یو لوار دې ولې راوستو هغه به پکې د لوارۍ قصې بسې ګوري او که یو الله والا دې ولې راوستو نو هغه به پکې د الله قدرتونه ګوري. نو الحمدلله زه چې یو موضوع راچوته کړم په هغې کې زه د الله قدرت ګورم ښه نو غرض مې دا دی الله دې زمونږ دا زړونه څه دي زړونه دا بدل کړي اصل شی زړه دی بس په بدن کې چې دا برابر شو که نه زما نبي فرمایي ټول بدن به برابر شي او که دا زړه برابر نه شو نو څه دي ټول بدن به تباه و بربادي جي. الله دې موږ د داسې زړونو نه وساتي او وایي په دریو ځینو کې خپل زړه تلاش کوي کله چې ځان لشي د الله نه یریږي کو نه خو د الله نه یریدې نه نو بیا ویریږه او کله چې قرآن مجید ته شروع کړي آیا ستا زړه دا غواړي چې زه قرآن مجید کولاو کړمه ابن مسعود سے فرمایي کو چې ستا زړه نه غواړي چې زه قرآن ته عیني په شانو ګورم نو بیا هم ویریږه او بل چې کله ته غواړي چې ستا زړه ذکر غواړي کو نه
ذکر غواړي کو نه کو چې ذکر نه غواړي بیا هم ستا زړه څه دی دا مړلی نو جناب دا د غوښې ټوکړه نه ده الله دې زموږ د ټولو دا درسته کړي کو دا درست نه وي که نه نو ګوره بیا ډېره خساره ده جي